الرحيم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ټولو نوال زه ته ډېر مشکور یم چې تاسو د مو د اواز قوم ته حکومتي ادارو ته رسول غواړئ. څنګه چې تاسو ویلو حقیقت حکومت د فیصله کړې څه کورمې کې مو اپریشن کوو د سینیټایزیشن نوم یې کړی چې موږ صفایي کوو سرچ کوو د 5 کلو د خالي کول اراده یې کړې ده هغې کې بګن ډاډ کمر وچات مندوري او چرخیل دو نامې کړي د 5 کلي به دا مرحلې کې مو خالي کوو. په دې وجې سره یې موږ برها جرګې حکومت سره وشوې هم سیال حکومت سره هم ملټري حکومت سره خو دوی د اټم فیصله کړې ده. موږ بېشکه دي کې حکومت سره اوږه په اوږه روان یو په هر ځای کې مو مرسته کړې ده. دې کې چې شک نشته چې بګن وسولو لوټ شولو مړ شولو خوښ شولې د حکومت په موجودګۍ کې خو هوسا قوم صرف او صرف حکومت د سترګې چې موږ بګن بحالي کوو بګن بازار به دوباره جوړېږي کورونه به دوباره جوړېږي زخمیانو ته به زخمانه میلاویږي شهداو ته به پیکج میلاویږي. خو ډېر افسوس سره به زه وایم چې اگر چې موږ ته دا ذرایع نه پته لګېدلې ده چې حکومت یې نیم ارب نه زیاتې روپۍ دې ته منظورې کړې دي خو سوستروي شکار شوې ده. مو عام خلکو ته پته نشته حاله خدای چې حکومت سره شتونه حکومت سره د ازلې سره پروګرام نشته. زه حکومت چې کوم وګداران دي هغو ته دا خواست کوم چې بګن قوم متضای قوم د راوړي یا د کینې که دوی څه کړي وي منظوري کړي وي پیسې ونې جوړې شوي وي ټیکهدارۍ د شاید سپارل شوي چې لږ د دوی خبر کړي. اوس پر قوم تاثر دی چې سره د حکومت خبر نه حالانکه زه به حیثیت ډاکټر قادر متفاوت چې حکومت لګېدله ده او پیسې منظوري کړي دي خو چونکې عوام خو په دې خبرو نه پوهېږي عوام په دې پوهېږي چې کله نه په دې باندې لاس ولګېږي په دې باندې مطلب د کاروبار شروع شي نو عوام به مطمئن شي. راوله دا خبره د اپریشن مو دا د بګن د کومه درنه ناسته ده د درنې مشران ناستي ټول صحافي برادري مو سره ناسته مشران ناستي مو دا پر زور اپیل کو حکومت ته چې د رژې بختواره میاشته ده نو دغه مختلف مواد مو ټولو قیدیان تاسو نیولي دي هغه قیدیان د مو سیاسي قیدیان دي هغه مو ته راخلاص کړي که چا باندې فیاري درد شوي دي هغوی دپاره کواشمنټ وشي چې هغه کې وکیل ضرورت نشته خلک غریبان دي هغو دومره واس نشته چې ځان ته وکیل ونیسي بیا پیشۍ کوي سوال کوو محنت کوو اپیل کوو د دندې په واسطه قوم ته راپاڅې د غریب عوام باندې رحم وکړئ. بلکې پوه شو ټول نوال که مو دا سوال ده چې د اپریشن سینیټایزیشن شوه ده کور په کور تلشي شوې ده کورونه خالي شوي دي وسلې لږې ډېرې وړۍ ځایږي قبایلي خلکو ساتلي دي هغه ته نه ټولې شوي دي. نو مهرباني وکړئ چې دا خبره په دې باندې سټاپ کړئ. نوره قوم په وان نه شانه په شانه حکومت سره روان ده بیا باسي حکومت هره خبره مو منلې ده اوسه پورې حکومت سره مو مخ په مخ چې ده کې ورغلي نه یو. نو دا د قوم طرفه زه دغو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړئ د اپریشن نه تاسو دستبرداري وکړئ مهرباني. ډاکټر صاحب دا ته وایو چونکې تاسو هله چارواکو سره ملاقاتونه شوي دي وطن ښځې کول دي قوم دې خبرې ته جوګه ده وتلې قوم وځي تاسو اعتماد کې خسته ده آیا دومره د هغو هغه سمپل خبره پیسې به ورسره وي چې د دو کاډه وکړي لاړ شي بیا راشي دې دپاره به څه کېږي؟ قوم خو موږ پاکستان جوړ ده ټول عمر نه حکومت سره په شان لوړ دي اوسه پورې مو وتیږي قوم چېرته هم حکومت ته په د حکومتي کارونو کې رکاوټ نه جوړ شوی ده. حکومت نه بلکې ټول قبایلو بالخصوص معاشي اقتصادي حالات داسې دي چې چا سره 2 وخته رزق درک نه لګېږي کور نه کاډه کول د خو ډېر ګران کار ده. حکومت ته موږ کوو چې دا د رسنۍ اپیل وکړي عوام دومره طاقت نشته چې د رژې کې د خپل سر و سامان وځي بلکل حکومت څنګه یې هغه شان د ورسره مني حکومت یې موږ کوم الحمدلله ټول عمر حکومت سره اوږې سره اوږه وړې ده خو د خلکو اقتصادي حالات مالي حالات دومره کمزور دي چې 2 وخته رزق په دراک باندې دي نو کور خالي کول بیا وړل راوړل انتهایي دق